سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم فويل للمصلين صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت منگا و تاسو ته د ایمان دولت را نصیب کړی دی او د ایمان دولت یو عظیم الشان دولت دی او چاته چې څه دولت ملو شي نو دا دولت پسله کې چې چا په د باندې مهرباني کړي وي د هغه شکر ادا کوي. د الله رب العزت د شکر د ادا کولو طریقه عبادات او د هغه اطاعت او د هغه فرمان برداری ده. نو د ایمان دولت عظیم الشان دولت دی. د دې په صدقه کې او د دې په عوض او د دې په بدله کې به موږ او تاسو د الله اطاعت کوو. ایمان دومره عظیم دولت دی که په دنیا کې یو انسان سره د دنیا ټولې نیکیانې وي خو د ایمان د دولت نه محروم وي د دا ټولې نیکیانې د آخرت په اعتبار سره ابس دي.
د دنیا په اعتبار سره د نیکو بدله الله انسان له ورکوي. که یو کافر هم ښه کار وکړي الله رب العزت دنیا کې هغه له د دې بدله ورکوي. خو چې کوم انسان سره ایمان نه وي د نور عملونه خراب وي. یو انسان سوال کولی شي چې یو انسان ډیر عملونه کړي دي او ایمان سره نشته، نو داسې انسان له عذاب ورکول خو د انصاف نه خلاف دي. موږ وایو نه، الله رب العزت د هر نیک عمل بدله ورکوي، خو بعضې بدلی دنیا کې ورکوي، بعضې آخرت کې ورکوي. کافر له هم دنیا کې نیکه بدله ورکوي، آخرت کې ولولې ثواب نه ورکوي، ځکه کافر د آخرت د پاره کار نه کوي. کافر مطلبی انسان وی دنیا د پاره کار کوي، نو الله رب العزت دنیا کې ولا بدله ورکوي. کدی انسان آخرت منلې نو د الله را لېږلې شوی قانون تابع شوی به وي، او د آخرت د منلو د پاره ایمان ضروری دی. مونږ تاسو امنتو بالله کې وایو په الله باندې ایمان، آخرت باندې ایمان، فرشتو باندې ایمان، ملائکو باندې ایمان، او شر او نیکی د الله د طرف نه د پدی باندې ایمان. نو چونکې د آخرت فلسفه نشته، نو د آخرت د پاره ثواب نشته، دا د دنیا د پاره کار کوي، نو الله ول دنیا کې بدلم ور کوي. دویم دا دی چې د کم الله د پاره دا کار کوي، نو دا هغه الله په شرایطو به کوي. یو انسان چا سره شاګرد وي، کار ډیر زیات کوي، خو د استاد د حکم مطابق یې نه کوي، هغه شاګرد انسان چوټي کوي، وای دا خو شاګرد نه زما پلار دی، وای زه چې درته څنګه ویم هغه شان کار بکې. کافر نیک کار کوي، خو د رب کائنات چې د ټول کائنات پیدا کوونکی دی داغه په طور طریقو او په شرایط او ضوابط باندې نه کوي، نو الله وی داسې ماته نه دی پکار. یو انسان یو ملک اوسیږي، هغه ملک سره ډېره ښېګړه کوي، خو د هغه ملک د قانون خلاف کارونه کوي. هغه ملک والا هغه انسان ته سرکشه وي، باغي وي، هغه نه چوټي کوي او د هغه ملک نه جلاوطن کوي. که هغه دا خبرو کی چې ستا په ملک ما ډېر اسپتالونه جوړ کړي دي، ستا په ملک ما ډېر سړکونه جوړ کړي، ستا په ملک ډېر غریبانانو سره ما مددونه کړي دي، نو لہذا پکار دا دی چې ما ته هېڅ ونه ویلی شي. دا ورته نه، د ملک د قانون به احترام کې، نیکیانې چا سره مه کوه، خو د ملک قانون به نه ماتې. نو غیر دینه انسان هغه قانون ماتي، او قانون ماتول او د قانون پاسداری نه کول دا عظیم جرم ګڼلی کیږي. نو د دې وجې نه عزتمندو هغوی دپاره آخرت کې ثواب نشته. دې وجې نه که یو انسان بغیر کلمې نه راشي، ډېر زکاتونه، ډېر حجونه، ډېر اسپتالونه، ډېرې نیکیانې ورسره وي، خو ایمان ورسره نه وي، د ده دا کالعدم دي. بهرحال عزتمندو ایمان د الله لوی دولت دی، نو په دې لوی دولت باندې د الله رب العزت شکریه ادا کول پکاري. شکریه به مختلف قسمونه دي. کله شکریه ادا کول په قال سره، په جبه سره، په خبرو سره، الحمدلله ویلو سره. کله شکر په چال سره وي، سړی عاجزانه الله طرف ته ودرېږي، دې ته د چال شکریه ادا کوي، عاجزۍ سره په ځمکه باندې ځي، طور طریقې د عاجزانو خلکو وي، دا هم د الله شکریه ادا کول دي. او کله د الله شکریه په مال سره وي، چې ته د مال زکات ادا کړې، د هغه نه صدقات ادا کړې، دا تا د مال شکریه ادا کړه چې الله تعالی درکړی دی. او کله عزتمندو شکریه د بدن په ټولو اعضا سره. یو انسان که دا غواړي چې زه د الله رب العزت شکریه د بدن په هر اندام باندې ادا کم، یو انسان که دا غواړي چې زه د الله شکریه د بدن په هر اندام ادا کم، داسې د شکریه ادا کولو څه طریقه ده؟ د داسې شکریه ادا کولو طریقه عزتمندو مونځ دی، صلات. که انسان وایي زه د بدن په هر عضو د الله شکریه ادا کوم،
نو واحد مونځ داسې عبادت دی چې په دې کې د انسان ټول د بدن ټول اعضا حرکت کوي او همتن انسان الله ته متوجي. د دې وجې نه د ایمان نه بعد د ټولو نه عظیم عبادت هغه مونځ دی. دې وجې نه د ایمان نه بعد ټول فرضي عبادتونو کې د ټولو نه لومبی عبادت الله مونځ فرض کړی دی. د دې اهمیت او د تاکید د وجې نه چې کله انسان مړ شي د ټولو نه اول په قبر کې، د ټولو نه اول په آخرت کې، د ټولو نه لومبی تپوس د مونځ په باره کې کېږي. نو د مونځ به ډېر زیات خیال ساتي او مونځ د الله ډېر عظیم الشان عبادت دی او قرآن پاک کې 700 آیاتونو کې الله رب العزت د مونځ اهتمام، تاکید، حکم او بیان کړی دی. دومره ډېر آیاتونه الله د مونځ متعلق نازل کړي دي چې د مونځ بیان دی پکې. او د مونځ معنا څه ده؟ د صلات عربی کې ورته وایي. د صلات معنا د رحمت یا دعا، یعنی د الله د رحمت د متوجه کولو لوی نه لوی عبادت هغه مونځ دی. یو انسان غواړي چې ماته د الله رحمت ډیر متوجه شي، نو دا عاجزۍ سره مونځ کوي او کثرت سره مونځ کوي. او یو انسان که کامیابی غواړي، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، چې کوم انسان کامیابی غواړي الله وی کامیاب مؤمنان هغه دي چې هغه خشوع او خضوع سره مونځ کوي. دا د قرآن پاک آیات. نو مونځ ډیر اهم عبادت دی او د دې ډیر اهمیت او تاکید بیان شوی دی. او د مونځ په ترک کولو باندې ډیر عذابونه او وعیدونه راغلي دي په شریعت کې. مونځ داسې یو عبادت دی عجیبه چې مونځ په هر انسان او د هر طبقې باندې فرض دی. نور فرض عبادتونه یا واجب عبادتونه په هر انسان او د هر طبقه باندې فرض نه دي. مونځ واحد داسې عبادت دی چې دا د هر طبقې په انسان باندې فرض دی. تاسو ګورئ عزتمندو، روزه په صحتمند باندې فرض ده، زکات په دولتمند باندې فرض دی. روزه صحتمند او دغه رنګ عزتمندو زکات دولتمند او حج صحتمند او دولتمند. حج په هغه انسان فرض دی چې صحت یې وي او تلی شي، نو په ده باندې بیا ادایګي فرض ده، او چې نشي تلی نو بیا به بل دیږي. او دغه رنګ چې دولتمند وي په هغه باندې فرض دی. جهاد په هغه انسان فرض دی چې نوجوان وي، بدن کې طاقت وي او دغه رنګ شجاعت بهادری پکې وي، نو هغه باندې فرض دی. او مونځ عزتمندو د ډیر عمومیت دی. مونځ عزتمندو په نوجوان باندې فرض، په بوډا باندې فرض، بالغ ماشومانو باندې فرض، نوجوانانو باندې فرض، نارینه‌و باندې فرض، زنانه‌و باندې فرض، بوډا باندې فرض، ځوان باندې فرض، امیر باندې فرض، غریب باندې فرض، او دغه رنګ عزتمندو یتیم باندې فرض، او چې یتیم نوي هغه باندې فرض. چې سترګې شته په هغه فرض، چې سترګې نشته په هغه فرض، چې لاسونه شته په هغه باندې فرض، چې لاسونه نشته په هغه فرض، چې خپې شته په هغه فرض، چې خپې نشته په هغه باندې فرض. یو انسان لون کون دی خو مونځ پیژني چې مونځ فرض دی، په ده باندې مونځ فرض دی. نو مونځ عزتمندو په هر چا باندې تقریبا فرض دی. چې په ولاړ یې نشي کولی په ملاسته به کې، په ناسته به کې، چې په ناسته یې نشي کولی په ملاسته به کې، او چې بدن کې د حرکت موجود یا حرکت دله نقصان نه درکوي مونځ به کې. تر دې پورې انسان بیمار دی، اوبه نشي استعمالولی، تیمم او که خاورې ځان پورې راکاږه خو مونځ به کې. په خاورو باندې بظاهر سړی ککړېږي، صفا کېږي په بظاهر نه، خو الله رب العزت د مونځ د اهتمام دپاره چې څوک بانی اونې کي وایي ځه چې اوبه در کره نه وي یا اوبه د سره شته خو تاله بدې دي، نو په دې خاورو باندې ځان ککړ که خو زما دپاره مونځ ادا کا. سفر کې فرض، حضر کې فرض. په سفر کې انسان ته ډېر تکلیف وي، سودا غستل دي،
پلار سفر روان دی مونځ به کې شرایط اسانی راغلی دا زه خیر دی نیم مونځ کوه زه چې پلار رواني سنت پرېږده خدا پکې نشته چې سفر خو ډېر ګران او ما 15 غنټې سفر کړی او ما 2 ورځې مسلسل سفر کړی دی په دې کې به بیا هم فرض مونځ کې نو سفر حضر کې تر دې پورې انسان ته قبله نه ده معلومه قبله نه ده معلومه چې کوم طرف ته مونځ وکړم بیا هم پتا باندې مونځ فرض دی فاینما تولوا فثم وجه الله بس چې کوم طرف ته دې مخ کو بس دا د الله طرف ته غمې مه کوه مونځ کوه یو انسان سره لباس نشته دی بالکل ننگا تړنګا او بالکل په بدن باندې کپڑا نشته دی چې بار روزي نو شرم ورته محسوسیږي یا الله اوس خو به مونځ نه کومه وایي نه دې حالات کې به مونځ کې په ناستې وکړه چې ستا ستر چاته نه ښکاره کېږي کور کې دننه وکړه د ښځو په شان باندې وکړه یو کپڑا ځان نه ته وکړه که دام د سره نه دننه په کور کې وکړه کور نه دننه کمره کې وکړه په تیاره کې وکړه خو مونځ به بیا هم ادا کې مونږ دومره اهم عبادت دی دغه رنګ عزتمندو دشمنانو سره مخامخي د جنگ دوران دی د جهاد دوران دی فوجي حمله ده الله رب العزت د دې دپاره په قرآن کې د مونځ طریقه را لېږلې ده مونځ دومره اهم چیز دی چې فوجیان د الله دپاره او مجاهدین د الله دپاره جهاد کوي سر ورکوي څومره لوی عمل کوي یو انسان سر ورکوي پکار دا دی مونځ ته ضرورت پیښ نشي الله وایي نه نه مونځ به بیا هم ماته کې پهله به سر ښکته کې وروسته به سر کټ کې پهله سر ښکته که دا الله ته دومره محبوب دی نو بهرحال عزتمندو مختلفو اوقاتو کې د مونځ حکم الله رب العزت انسان ته متوجه کړی دغه رنګې دید خبرې ته سوچ وکئ د مونځ دومره اهم عبادت دی چې الله د هر مرحلې دپاره مونځ راوستی دی د مختلف مرحلې انسان باندې حوادثات راځي مختلف حالات راځي الله د هرې حادثې او د هرې موقع دپاره مونځ را لېږلی دی مونږ خو صرف دا فرض مونځ کوو د نورو مونځونو مونږ ته پته نشته عزتمندو 15 وخته مونځ خو نارمل حالاتو کې به کې نارمل حالاتو کې به 15 وخته مونځ کې چې انسان الله ته نور نزدیکیږي د شپې په تیارو کې به راپاسېږي تهجد پکې د ورځې په رڼا کې مونځ لازم کو آسان دی د شپې په تیارو کې مونځ ګران دی هلته اختیار ورکو خو مونځ یې بیا هم د شپې دپاره راوړلو قم اللیل الا قلیلا نبی علیہ السلام ته وایي ای زما بنده ما ته شپې لږ ودرېږه الله ته به د شپې ودرېږي د شپې مونځ د ورځې مونځ دغه رنګې عزتمندو تا باندې څه حاجت رالی پریشانی رالا وبا رالا دغه رنګې قحط رالی دغه بیماری رالا دغه رنګې نوره پریشانی رالا ډپریشن شکار شوې نو د دې دپاره نماز حاجات صلات حاجات 2 رکعاته مونځ وکړه دغه رنګې عزتمندو نور تندر ونیولو سپوږمۍ تندر ونیولو حالات خراب شو د دې دپاره جدا نماز کسوف او نماز خسوف شریعت بیان کو دغه رنګې باران رالی سلی باد و باران رالی په دې وخت کې چې کوم دی د باران دپاره مونځ شریعت بیل مقرر کو نماز استسقا د باران بیان یا مثلا مونځ باران نه کیږي د هغې دپاره نماز استسقا دی ډېر زیات شي د هغې دپاره نماز حاجت دی صلات حاجت مونځ دارنګې عزتمندو ګناه د انسان ډېره شي انسان بدن د ګناهونو نه درون شي د دې دپاره الله بدن خپل سپکول غواړي الله نه معافي غواړي د دې دپاره بیل مونځ دی نماز توبه صلات توبه د توبې مونځ ان 2 رکعاته نفل وکړه او الله ته توبه وباسه دغه رنګې عزتمندو انسان ته خوشحالي میلاو شوه خوشحالي میلاو شوه زیری ورته میلاو شو او دا خوشحاله شو په دې وخت کې 2 رکعاته د شکراني مونځ دی مونځ دومره اهم عبادت دی دا شان عزتمندو د دې نه علاوه انسان یو کار شروع کوي الله سره مشوره کول غواړي چې دا کار سم دی وې کما کوي کما زما دپاره فایده مند دی که نقصان مند دی د دې دپاره د استخاري مونځ الله مقرر کو دغه رنګې چې مونځ اودس دې وکړو 2 رکعاته صلات وضو مونځ مقرر شو دغه رنګې جومات ته بیا راتن نشوي 2 رکعاته دغه رنګې صلات المسجد تحیت المسجد مونځ مقرر شو او دغه رنګې اخره کې چې د دنیا نه ځي نو ته خو مونځ نشي کولی الله ستا دپاره په ټولو خلکو باندې مونځ لازم کو چې کله انسان مړ شي به مونځ نشي کولی خو الله رب العزت وایي بیا هم زما طرف ته بغیر مونځ نه رانشي
چې کله ته مړ شوې الله رب العزت ستا دپاره په ټول علاقه والا باندې مونځ فرض کو چې اوس دا سړی مونځ نشي کولی د دې په لاسونو خپو کې حرکت نشته نو ای حرکت والا زنده خلکو راشئ دا آخري رسومات هم د مونځ په حالت کې چې کوم دی ادا کوي مونځ دومره اهم عبادت دی چې د مونځ چې د مرګ نه بعد هم الله فرض کړی دی په نورو باندې ستا دپاره او هغې ته نماز جنازه وایي نو د دې نه د مونځ اهمیت تاسو اندازه لګولی شئ چې د هر حاجت او د هر وخت دپاره او د هرې مرحلې دپاره الله رب العزت مونځ رالیږلی دی نور عبادتونه داسې نشته دی چې د هر وخت دپاره به کې واحد مونځ داسې عبادت چونکې د ایمان نه بعد اهم عبادت مونځ دی او اکثر بهرو ملکونو کې چې کم کسان تلي وي سفرونو باندې یا کم خلک مزدوران خلک وي هغې ته موقع نه میلاو شوي عزتمندو د جومات د راتګ ډېر یا تبلیغ کې یا علماو سره د ناستې ډېر توفیق ورته نه میلاو شوی د غریبۍ د وجې نه یا د غفلت د وجې نه یا د کیل کود د وجې نه نو ډېرو خلکو ته د مونځ پته نشته مونځ ډېر اهم عبادت دی مونځ اندازو کوي مونځ واحد داسې عبادت دی چې په دې کې د انسان ټول بدن مصروف وي ټول بدن پکې د مصروف وي او په مونځ کې الله رب العزت طرف ته ډېره لویه عاجزي ده انسان که د عاجزۍ اظهار کوي الله طرف ته نو دا دې مونځ کوي ځکه د عاجزۍ ټول حدود په دې کې ختم شوي دي تاسو ګورئ چې کله انسان الله ته ودرېږي د ټول نه اول چې کوم دی الله اکبر لاسونه داسې کړي تاسو ته پته چې کله انسان گرفتار کیږي هغه لاسونه داسې اوچت کړي د دې مطلب دا دی زه هیڅ نه کوم زه بالکل تا ته محتاج یم ستا کنټرول کې ما کې هیڅ طاقت نشته او زه هیڅ چې کوم دی نافرمانی نه کوم چې کله پولیس والا څوک دي وایي هینډز اپ لاسونه اوچت کا بس لاسونه دې اوچت کو هغه په امن کې شي چې اوس دا انسان موږ ته محتاج شو او د کې هیڅ طاقت نشته نو ټول نه اول چې انسان الله ته ودرېږي هینډز اپ لاسونه اوچت کړي یا الله ما هر څه گزار کړه زه بالکل تا ته محتاج یم زما د بدن هر څه ستا شو خو پولیس والا خو انسان مجرم ګیري دلته مجرم نه دی د دې مطلب دا دی ما د دنیا ټول مصروفیات شاته گزار کړه زما سترګې تا ته مخامخ زما د بدن ګوتې تا ته مخامخ زما لاس دا دی تا ته مخامخ او لاس داسې نه کوي لاس داسې کوي لاس داسې خالی کی یا الله زما لاسونو ته وګوره زما په لاس کې د دنیا یو کار نشته زه د فلانې کار کوم خو ما لاسونه خالی تا ته راوړي دي ما فلانې کار پرېغوستو هر یو انسان خپل طرف نه وایي یا الله ما پیسې لړه کړې ما کار لړه کو ما مشغوله ختمه کړه زما خالی لاس ګوره تا ته ودرېدم او لاس داسې کی نو مطلب دا دی هر څه مې شاته گزار کړه دا انتهایی د عاجزۍ نښه ده او انتهایی د وفادارۍ نښه ده بیا عزتمندو چې لاس اوچت کی نو واپس یې داسې په تکبر کې نه ښکته کوي واپس یې چې کوم دی په آرام انداز کې په دې سینه باندې کېږي په نوم باندې کېږي لاس په نامه ودرېږي څوک چې چا مخې ته ودرېږي داسې ولاړي عاجزۍ نښه دا ده دا نورې نښې دې کې عاجزي ډېره نه ده دې کې ډېره عاجزي ده چې داسې لاس په نامه سړی ولاړي نو یا الله دنیا مې گزار کړه خو اوس تکبر نه کوما یا الله په تا باندې احسان نه کوما دا د عاجزۍ سره بیا هم ستا طرف ته ولاړ یم ځکه ته زما ربې دا هر څه ماله تا راکړي دي ستا شکریا ادا کوما لاس په نامه باندې ولاړي بیا چې کوم دی څنګه چې الله اکبر کوي نو فوراً د ده نظرونه ښکته شي پهله داسې ګوري چې الله اکبر وکړي یکدم یې چې کوم دی نظر لاندې ښکته شي سر یې ښکته شي عاجزی په ده کې شروع شي جھکتی ہوئی نظروں سے اللہ کا سامنا کر پخکته نظرونو باندې الله ته ولاړ که ستا زوی خو تا ته داسې نیغ نیغ ګوري ورته سر ښکته کا ستا مور ستا پلار ستا نیکه او دغه رنګې دا بغیر د هغه نه نظرونه ښکته کړي اگر چې ته نظر مخامخ ساتي ستا بیا هم مونځ کېږي خو نه بهتره او آداب دا دي چې د سجدې په ځای باندې نظر نو لاسونه یې ښکته شي بدن یې ډیله شي او دغه رنګې عزتمندو نظرونه یې لاندې په ځمکه باندې جوکاو شي او ښکته شي دا د عاجزۍ انتها ته رسېدلی مظهر دی مونځ خو مونږ سوچ نه دی کړی
دغه رنګ عزتمندو په خپل باندې د الله حمد او ثنا شروع شي. یا الله لاسونه مې ستا تابع کړه، سترګې مې ستا په حکم ښکته کړې، پاتې شوه ژبه. یا الله سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا اله غیرک. اے زما ربا ستا دپاره صرف پاکی دا، ته د ټولو عیبونو نه پاکې، ستا نوم ډیر اعلی دی، ستا درجه و بزرگی ډیر اعلی ده. یا الله ته ګواه اوسېږه ستا نه بغیر زه یو ربم نه منمه، ستا نه بره زه یو سرم نه منمه، ستا نه بره زه هېڅوک نه منمه. زما سترګې کې ښکته شوي ستا د وجې نه ښکته شوي، زما سر که ښکته شوی ستا د وجې نه ښکته شوی، زما که لاس په نامه باندې ولاړ یم یا الله ستا په نوم باندې ولاړ یم. ګینې زه د ملک بادشاه یم، ما ته زرګونه خلک لاسونه ښکته کوي، ما ته زرګونه خلک چې کوم دی سر ښکته کوي، خو یا الله زه که نن د غلام په شان ولاړ یم ستا د وجې نه ولاړ یم. چاته بچی سر ښکته کوي، چاته بچی خبره مني، د چا ښځه خبره مني، څوک پکې لږ مخکې د هغه چوکیدار خبره مني، څوک چې لږ ډېر مخکې د هغه مزدوران خلک مني، د هر چا نه لاندې خلک شته. یا الله زما د لاندې نشته، خو زه ستا د لاندې ما. نو بیا عزتمندو په خوله باندې عاجزي پیش کړي، سبحانک یا الله زه خو د عیبونو نه ډک یم، که د عیبونو نه پاک دی نو هغه صرف او صرف دی. دنیا کې که هر څوک هغه کې څه نه څه عیب وي، چې هر څوک وي څه نه څه عیب پکې وي. واحد الله رب العزت ذات دی چې د ټولو عیبونو نه پاک دی. بیا د هغې نه بعد جسم بالکل بې حرکته شي. بهتر مونځ دا دی چې مونځ کې به حرکت نه کوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ځل په مونځ کې خپله ښځه یا لور ورټله، ویل دا څه کې خوځېږي را خوځېږي، مونځ کې به ډېر خوځېږي را خوځېږي نه، جسم بالکل د فوجي په شان. خو فوجي خو لږ نیغ ودرېږي، مونځ کې به لږ عاجزۍ سره ودرېږي. د هغې خپل کار دی، هغه د جهاد دپاره تیاري کوي، هلته به سینه راوباسي، هغه هم د الله دپاره ده. دلته سر ښکته کې سینه لاندې کې هم د الله دپاره، په جهاد کې چې سینه اوچتې هغه هم د الله دپاره. اصل د الله منل دي چې کوم ځای کې ورته وایي سینه راوباسه، په طواف کې پهلنی چکرو کې سینه راوباسه، د پهلوانانو په شان ځه، پلاني ځای کې لږه منډه وهه، پلاني ځای کې لږ تیز ځه، پلاني ځای کې په ارام شه، هغه هم د الله دپاره ده. دلته راته وایي عاجزي اختیار که دا هم د الله دپاره. نو بهرحال عزتمندو بیا عاجزي په دې باندې ختمه نه شي، په قیام کې ډېره عاجزي ده، سر ښکته او دغه رنګې عزتمندو سترګې ښکته، لاس په نامه ولاړې، بدن کې حرکت کم شي. د دې باوجود بیا لږه نوره عاجزي اختیار کړي، رکوع کې ښکته شي، یا الله زه لږه نورم کوم، لږ لاندې نور ښکته شي. بیا هغې کې سبحان ربي العظیم، یا الله ته هم لوی او ته پاک ذات یې، زموږ سره لوی نه ده لایق. او لاسونه رامات کی او خپل ملا راماته کی، خپل تندې ښکته کی، خپل سر ښکته کی، او دغه رنګې بیا په عاجزۍ کې د خپل، بیا په سجده کې د خپل عاجزۍ انتها وکړي، خپل تندې، خپل سر، خپل غرور او خپل عزتمندو دا مخ پرده او دا بشر دا ټول په ځمکه او په خاورو باندې کیږي. دې وجې نه چې کله انسان الله ته سر به سجود شي، وایي دا انسان داسې دی لکه چې د الله په قدمونو کې د سر ایښی وي، دومره الله ته محبوب. و چې د کله سر په ځمکه کېغوستو نو د خو په ظاهره په خاورو کې سر کېغوستو، خو ای زما بندګانو ګواه اوسئ دا داسې دی لکه چې زما په قدمونو کې سر ایښی دی. من تواضع لله رفعه الله، چې انسان عاجزي اختیار کی بیا دا اوچت شي. نو دا د عاجزۍ انتها ده او معراج دی چې انسان خپل سر په ارضی کې څه نه څه خاورئ، که جانمازي او دارنګې که دا ټیل وي څه نه څه ګرد و غبار په هر ځای کې پروت وي، ته وروسته د مونځ نه بعد په دې سر باندې لاس راکړه هغه خاوره پرې پرته وي، نو چې هر څومره پاک ځای څه نه څه خاوره پکې وي. نو بیا په سجدې کې عزتمندو لمونځ کې قدم به قدم عاجزي، قدم به قدم عبادت، قدم به قدم حمد و ثنا، قدم به قدم د جهاد پشان تکبیرات، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، سبحانك اللهم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى، التحية لله والصلوات والطيبات. زما ټول عبادتونه خدای پاک استا دي. نو چې اخره کې دې سر ته وایي الله
وی السلام علیکم ورحمت اللہ. اے زما بندہ چې تا دومره عاجزی وکړه، په قیام کې عاجزی، په رکوع کې عاجزی، په سجده کې عاجزی، بیا چې په تحیات کې کېناستلی نو انتهایی عاجزی وکړه. یا الله زما هر څه ستا دي، التحیة لله والصلوات والطیبات، زما عبادتونه قولی عملی څومره عبادتونه ټول ستا. نو الله رب العزت درته وایي زو زبنده السلام علیکم ورحمت الله، زو په سلامتیا سره خپل کور او خپل دفتر ته ځه. اخیری ټکی السلام راوستو او دا الله السلام علیکم ورحمت الله، سلامتی بستا شوا او دا الله رحمت هم ستا شو. دا دومره عظیم عبادت دی. په یو مونځ باندې عزتمندو زمون اسلافو جنگونه ګټلي دي او په یو مونځ باندې الله راضي کړی دی او په یو مونځ باندې عزتمندو بندې بیړۍ خپلې روانې کړي دي او بندې چکۍ خپلې روانې کړي دي. نو مونځ داسې دی، مونځ دومره عزتمندو اهم عبادت دی چې په کال کې 12 میاشتې دا به کې او په 12 میاشتو کې هر میاشت کې به کې او د میاشت په هر ورځ کې به کې او په هر ورځ کې به 15 ځل کې د نوافلو نه علاوه. دومره اهم عبادت. او قرآن الله رب العزت وی قرآن کې یو عجیبه انداز سره د مونځ بیان کړي. اقیموا الصلاة اقیموا الصلاة اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین ولا تکونوا من المشرکین. مونځ کوئ مونځ کوئ مونځ کوئ، مشرکان نشئ چرته. حالانکه انسان چې مونځ نه کوي مشرک کیږي نه. عجیبه خبره، یو انسان مونځ نه کوي مشرک کیږي نه. مشرک خو دې ته وایي چې الله سره شریک ګرځي. مشرک دې ته وایي چې انسان الله سره بل الله مني، دې ته وایي مشرک. او قرآن کې وایي مونځ کوئ چې مشرکان نشئ. یعنی د مونځ نه کول الله باندې داسې بد لګي لکه د مشرک دا شرک چې څنګه په الله باندې بد لګي. څنګه چې کافر شرک کوي په الله بد لګي، دغه رنګ چې مسلمان مونځ نه کوي نو الله باندې د مشرک په شان باندې بد لګي. دا دومره اهم عبادت دی. دیو الله وی ولا تکونوا من المشرکین. مونځ کوه چېرته مشرک نشي. حالانکه دې سره مشرک کیږي نه انسان، خو مطلب دا دی چې ما باندې مشرکانو کې څنګه کافرانو کې مشرکان بد لګي نو په مسلمانانو کې بیلمازه انسان دک شان په ما باندې بد لګي. یا چې کوم انسان مونځ نه کوي نو د نتیجه شرک ته رسي. بیا ځکه مشرک الله نه مني او کوم انسان چې الله نه مني په ده کې عاجزي نه وي او کوم انسان چې مونځ نه کوي په ده کې عاجزي نه پیدا کېږي. نو ابتدا د دغه ځای نه شروع کېږي. نو دی وجه الله وی اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. او حدیث کې راځي د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق الصلاة 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 د مونځ دی. یعنی مشرک هم مونځ نه کوي او ته مونځ نه کوي. یو انسان چې مونځ نه کوي نو بظاهره جمعه ته چې نه راځي نو ته په مشرک او په مسلمان کې فرق نشي کولی چې د دې څه علامت. مونځ عزتمندو وی کلمه اقرار بندگی دے. کلمه لا الہ الا اللہ کلمه اقرار بندگی دے او مونځ اظہار بندگی دے. په خولې باندې چې مسلمان کېږي به په کلمې سره د دې نه بغیر کې دا اقرار د بندگی دی او چې اظهار د بندګۍ کې نو هغه په مونځ باندې کېږي. مونځ د اسلامي شناخت او شعار دی. مونځ اسلامي لباس دی. تاسو ګورئ عزتمندو چې د کم ملک د فوج یا د پولیس چې کم خاص وردی وي په هغې باندې هغوی فخر کوي او دا خپل جنډې او دا خپل لباس هغه خپل شونډو سره لګوي فخر کوي. وایي دا زموږ د فوج کپړه ده، دا زموږ د فوج لباس دی، دا زموږ د مجاهدینو لباس دی، دا زموږ د پاره جهاد کوونکو خلکو لباس دی. په هغې باندې فخر کوي او هغه ځمکې ته نه پرېږدي. او د ټولو نه لوی جرم دا وي چې د یو ملک فوجي د بل ملک د فوجیانو لباس واچوي. دا غټ جرم او سرکشي ګڼلی کی. لکه د هندوستان یو فوجي دی او د پاکستان د جنډې والا لباس فوجي کپړې جامې واچوي نو هندوستان داسې فوجي نه معاف کوي.
زمنګ پاکستان داسې فوجي نه معاف کوي چې د هندوستان کپړې یا د امریکې د اسرائیلو کپړې د هغې نه لباس ځان له جوړ کي او هغه وایي چې دا چومغه هم کپړه ده او دا هم کپړه ده. څه چلو شو؟ نه، وایي دا زمونږ د ملک لباس دی، دا زمونږ د ملک شناخت شعار دی، دا زمونږ د ملک خصوصي علامت دی. د دې توهین به نه کې، تا د خپلې جامې کپړې توهین وکړو، تا د بل کپړې چې کوم د اهمیت ورکو، داسې فوجي سسپینډ کیږي او دغه رنګې چې کوم د ختمیږي د عهدې نه او هغه چې کوم د جیل ته اچولی کیږي. دقه رنګې الله رب العزت وایي په کافر او په مؤمن کې که فرق شته نو هغه د مونځ فرق دی. چې ته مونځ نه کې، دا داسې دی لکه چې د یو ملک فوجي د یو کافر او د دشمن ملک چې کوم دی کپړې نه لباس ځان له جوړ کي. ځکه الله وایي ته مشرک شوې، یعنې هغه مونځ نه کوي ته مونځ نه کوې، نو تا د هغه فوج کپړې واچولې، د خپل ملک او د ثقافت او د کلچر کپړې دې د ځان نه وویستلې. نو دې وجې نه په اسلام کې دا ناقابل معافي جرم دی چې څوک پورې توبه نه وباسي. چې توبه دې وویستله او قضا دې د منځونو شروع کړله، بس بیا صحیح ده. صرف توبې سره هم دا نه معاف کېږي، یا الله زاړه ګناهونه مې معاف کړي، وایي ځه نه کول درته معاف شو خو واپس یې شروع کا. دې کې معافي نشته، واپس به شروع کې. که چا نه د شپېتو کالو مونځ قضا شوی، شپېتو کالو عمر کې د اسلام راوړو، بیا به هم دا فرض مونځونه دوباره کوي به. دومره اهم دی. د اویاو کالو مونځونه چاته نه معاف کېږي. نور عبادتونه په فدیه معاف کېږي. زمونږ عالمان وایي مونځ په فدیه نه معاف کېږي. زمونږ عالمان ویل امید شته که یو سړي نه پاتې شو او وصیت یې وکړو ورې کړو، امید شته چې معاف شي. معاف کېدل په دې کې نشته. روژه په فدیه باندې ورکولی شي. حج د نه پاتې شو، بل سړی د ځان په سر کې ولېږه حج له معافي وشوه. مونځ کې داسې نشته دی چې زما پلار مړ شوی دی، هغه نه 10 کاله پاتې شوي دي او زه به د هغې په ځای 20 رکعت 20 کاله مونځ وکړم بیا هم نه معاف کېږي. مونځ داسې اهم عبادت دا الله د هر چا نه ځان له ځان نه مینه غواړي. نه، ستا پلار به ځان له ما سره مینه کوي، ستا مور به ځان له ما سره مینه کوي، ستا ورور به ځان له ما سره مینه کوي او ته به ځان له ما سره مینه کوي. دا هر چا نه ځان له غواړي. نو بهرحال عزتمندو دې وایي حدیث کې فمن ترکها فقد کفر، چا چې پرېغوستو نو دا داسې دی لکه کافر شو. کافر کېږي خو نه، لکه چې کافر شو. او که چا انکار وکړو چې مونځ پکې مړه لا چا راوستی او مونځ ته څه ضرورت دی، زه خو نور ښې طریقې کوم، ډېر عبادتونه کوم، بس دې سره بیا دا انسان فقط کفر بې کافر کېږي. نو دې وجې نه د مونځ به ډېر. او دغه رنګ یو حدیث لري فقط برئت منه الذمه، د الله د ذمې نه هم دا انسان اوسي. د الله د عهد و پیمان او د الله د امن نه او د الله ذمهوارۍ نه انسان چې مونځ نه کوي، دا د الله په ذمهوارۍ کې نه راځي. نو ډېر زیات خاص. او دغه رنګ یو حدیث کې راځي فکأنما وتر اهله وماله، چا نه چې یو مونځ یا د مازدیګر مونځ قضا شي، دا داسې دی لکه چې د ټول اهل و عیال تباه شو او د یو روپۍ چې ګټلې ده او دا ټول روپۍ په یو ځل باندې تباه شوې، دا دقه شان انسان دی. اوس سوچ وکړو عزتمند، مونږ نه څومره مونځ. اکثر خلک مونږ ته ټلیفون کوي، وایي جی ما نه دومره مونځونه قضا شوي چې پته به راته نه لګي. نو څومره مونځونه قضا کړه؟ که چا نه لږ هم قضا شوي پته ورته نه وي چې پته راته نشته چې څو مونځونه به رانه تلي. دا د غفلت طرف ته اشاره کوي چې موږ غافل یو. نو د دې خیال ساتل. او یو حدیث کې راځي چې د بیلمازه انسان حشر به د قیامت په ورځ فرعون، حامان، قارون، ابی ابن خلف سره کیږي. دا ډېر کسان یې ولې یاد کړي؟ شیخ ذکریا رحمت الله علیه لیکي که چا نه د حکومت د وجې نه، نظامت کونسلرۍ د وجې نه او د حکومتي اقتدار د وجې نه تلي، نو فرعون لوی کسو د سره به د حشر کیږي. که چا نه د روپو د وجې نه تلي، نو قارون سره روپۍ ډېرې وي، هغه سره به کیږي. نو ځکه یې بیل کس یاد کړی. نو بهرحال عزتمندو الله رب العزت ته موږ او تاسو ته معافي وکړي او چې کوم منځونه رانه قضا شوي د هغې د اهتمام کولو الله دې موږ له توفیق راکړي. بعضې خلک یو بهانه لټوي او شیطان د هغوی په زړه کې دا خبره اچوي، وایي یار ټیک ده زه مونځ نه کوم خو نور خو ډېر ښه کارونه کوم، که مونځ نه کوم نور خو ډېر ښه کارونه کوم، خلکو سره ښېګړه کوم، فلانې کوم، ډینګرې کوم، دا کوم. موږ یو د الله ترتیب دی، قانون مطابق به چلی. قانون وایي مونځ نه بعد خلکو سره ښېګړه کوه، ته یې زه مونځ نه. یو عبادت د بل عبادت ځای نه نیسي،
بیا مونځ خو داسې عبادت دی چې یو عبادت هم د دې ځای نه نیسي. وایي زه خو نور ډېر ښه عبادتونه کوم. نو دې وجې نه حدیث کې راځي ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاه. وایي د قیامت په ورځ د ټولو نه اول حساب کتاب به د مونځ کېږي. نو که انسان ډېر ښه عملونه هم کوي خو چې انسان مونځ خراب شي فإن صلحت که مونځ صحیح راوختو فقد افلح وانجح، بس دا کامیاب شو، نجات ورته میلاو شو، نور عملونه به هم صحیح راوځي. وإن فسدت که مونځ خراب راووتو فقد خاب وخسر، بس دا ناکام او نامراد شو، دا د خسران او د نقصان شکار شو. نو دی وجه نه مونځ دپاره به بانې نه ګوري. وایي فلانی ډېر ښه سړی دی خو مونځ نه کوي. هېڅ ښه سړی نه دی چې مونځ نه کوي. چې کوم انسان د رب کائنات احسان نه کوي نو ستا به څه شکریه ادا کړي. چې کوم رب له دا سترګې او دا مال ورکړي د هغه شکریه نه ادا کوي نو ستا به څه شکریه ادا کړي. نو د دې وجې نه د ټول نه اول د الله حق دی. انسان باندې نور حقوق د فرض عبادتونو نه بعد وي نو اول به د الله حق. بعضې کسان عقلي دلیلونه ګوري، زه خو دا ښه کار کوم، زه خو دا ښه کار کوم، زه خو دا ښه کار کوم. موږ انسانان عزتمندو د الله نوکران او غلامان او مزدوران دا به ډېر عقل نه چلی، یعنې بیا به دا خرابي. یو سړي یو ځل مزدور نیولی و، هغه ته یې لکه مختلف کارونه به راله کوي، هغه ویله زه کوشش به کوم. یو ځل ورته وایي چې هلکه ته وګوره چې باران شته که نشته. بس هغه مزدور ډېر سست او غافل و. هغه ویل یو باران شته او ای سړی ته بار وګوره دلته نه څنګه قیاسونه کې او عقلي منطق جنګې. هغه ویل باران شته که نه، زه یقین سره ویم. ویل څنګه وی؟ وایي بار نه اوس یو پیشو رادن نه شوه کمرې ته، هغه لمده وه، نو پته لګېږي چې باران دی. هلکه کېدای شي هغه نالۍ کې غذار شوي، کېدای شي اوبه پې چاړولي. ویل د دې نه پته لګېږي پازابول به نه کې. ویل بیا ورته وروسته وایي ښځه یار دا بلب خو لږ بند که اوده کېږو. ویلې بلب بندولو ته څه ضرورت دی؟ بړستن کې سر دن نه کوئ، په خپله تیاره ده، وایي ضرورت نشته. هر څیز کې به حکمت او خبر او عقل پرستی کول. سړی ډېر تنګ شو. اخره کې ورته ښځه دا دروازه بنده کړه چې چېرته څوک را ننوځي چې اوده شو. هغه ورته یار دوه کارونه دله ما وکړه، دا یو پکې خیر دی ته وکړه که نه. باران مې هم دله معلوم کو او دغه رنګ چې کوم دی د بجلۍ نه د بچ کېدلو طریقه مې هم دنه وښودله. زمونږ دغه خلک دي عزتمند، په وړو وړو بانو باندې د کار نه ځان پټو. نو په بانو باندې نه بچ کېږي عزتمند، لمونځ به کې. زمونږ فقهاو لیکلي دي چې کوم انسان په تخته دار باندې ولاړ وي پانسي کېږي په دغه ټایم کې به لمونځ کوي. وایي جي اودس نه پرېږدي، وایي بې اودسه دې وکړي، وایي جي په غسل کې دی، وایي په غسل کې دې وکړي، وایي جي تیمم هم نشي کولی، بغیر تیمم نه دې وکړي. چې څه طریقې سره هغه مطابق مونځ کولی شي هغه مطابق به ته مونځ وکړې، خو الله ته به سر ښکته کړې. بعضې فقهاو دا لیکلي یو ښځه ده بهادره ده او تکړه ده او د هغې ماشوم پیدا کېږي، یو نیم پیدا شوي یو نیم نه پیدا، نو دې وخت کې هم دې له مونځ کول پکار دي چې د بهادرۍ مظاهره کوي او تکلیف ورته نه وي. نن سبا خو پلاستیکي ښځې دي فارامي، دا ځای نه چې ته مونځ او درې ښځه دنه پکې چپه شوي. اوس به خیال ساتي چې بهادره طاقت قوت والا ښځه وي او دغه رنګې مونځ کولی شي، هغې دپاره دا مسله ده. نو دغه دوران کې به هم عزتمندو فقها وایي دا مونځ کوي. مونځ داسې اهم عبادت دی. او تاسو ګورئ صحابه کرام اولیاء کرام چې چلته ګیر شوي دي د مرګ نه مخکې مونځونه کړي دي. د مرګ وخت کې خلک دا هیلې بانې ګوري چې څنګه طریقې سره به بچ شم، هغوی به دا طریقه کتله چې څنګه طریقې سره به یو دوه رکاته مونځ مزید وکړی شو. نو دې وجې نه د دې خیال ساتل پکار. زمونږ د غفلت عزتمندو دې درجې ته رسېدلی دی چې یو ځل پنجاب کې یو عالم بیان کو او هغه خپل خطباتو کې دا لیکلي دي چې ما یو علاقه کې بیان کو د مونځ په اهمیت او تاکید او فضایلو باندې چې مونځ داسې عبادت دی، مونځ داسې عبادت دی. نو ما پکې یو واقعه بیان کړه، مشهوره واقعه ده. مونځ په عبادتونو کې واحد داسې عبادت دی چې عالمان وایي چې د دې فرضیت الله په عرش باندې کړی دی او دا دولت نبی علیہ السلام لالته ورکړی. نو هغه د معراج واقعه مې وی بیانوله
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله سره لاړې ملاقات یې وکړلو واپس چې راتلو موسی علیہ السلام ته سلام وکړو موسی علیہ السلام ورته وایي څه خبرې اترې وشوې وایي د مونځ خبرې اترې وشوې وایي څومره مونځونه وایي 50 مونځونه زما په امت فرض کړه موسی علیہ السلام ورته وایي زما امت بني اسرائیل ډېر طاقتور خلک وو ډېر مضبوط خلک وو د پیغمبرانو اولاد تیر شوی دی خو هغوی په مونځ کې سستو لہذا واپس لاړ شه مونځ کم کا الله ته درخواست وکړه وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس لاړې چې موسی علیہ السلام تجربه کار سړی دی او په ده باندې تیره شوې ده او په ما باندې را روانه ده نو تجربه کار سړي خبره منل پکار دي واپس لاړې چې لاړې 15 مونځونه یا 10 مونځونه کم شو چې واپس راغلې یو ځل بیا لاړ شه بیا لاړې بیا راغلې یو ځل بیا لاړ شه 15 مونځونه چې فرض شو 15 مونځونه چې پاتې شو او فرض شو نو موسی علیہ السلام ورته یو ځل بیا لاړ شه نبی علیہ السلام ورته نه ما له اوس شرم راځي چې زه الله ته وایم چې زما امت به 15 وخته مونځ هم نشي کولی په 24 غنټو کې ما له شرم راځي زه الله ته نشم ویل نو ما دا واقعه بیانوله په دې کې یو کس راپاسېدو د مونځ په دوران کې وایي ما ته وایي چې مولوي صاحب یو خبره کوم وایي ما ورته چې وایم چې ضروري تپوس به کوي وایي هغه چې راپاسېدو ویلې مولوي صاحب کاش اگر موسیٰ علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چکر اور لگواتے تو قصہ ہی ختم ہو جاتا وہ شدی موسیٰ علیہ السلام دی نبی علیہ السلام لگ شان نور زور کڑے ہوئے او لگ شان خواری پہ کڑے ہوئے او یو چکر پہ بل لگولے ہوئے بس قصہ بے ختم ہوئے چلے گا خواری پہ نورا کڑے وہ دیر افسوس میں اکڑل چگور دا موز پا تاکید بیان کو دا حالات 15 وقت موز نکی گی منگاو تاسو او بیا داسو ای کاش چې موسی علیہ السلام یو چکر په بل لګولې نو بس کیسه به ختمه شوه زمونږ منځونه سم منځونه دي خو د دې باوجود بیا هم الله رب العزت موږ لا توفیق راکړي ګینه زمونږ منځونه من انم کې من دانم موږ ته پته ده عزتمندو چې موږ څنګه منځونه کوو او زمونږ څومره ایمان دی خو بیا هم عزتمندو الله ته سرخ کته کول دا ډېره د ایماندارۍ خبره ډېره د ایماندارۍ خبره دی وجنه پښتانه خلک عزتمندو دوی کې ایمان مضبوط وي او د دې مونږ سره مینه ډېرې نو تاسو ګورئ په دې وخت کې په دنیا کې په ټولو ځایونو کې مونځونه بند دي اکثرو ځایونو کې او الله په پښتنو باندې خپلو جوماتونه کلاو کړي دي مینې محبت خبره ده نو مینه او محبت کوئ اگر چې زموږ مونځونه ډېر کمزوري دي خو بیا هم الله ته ډېر محبوب دي او مونځ واحد داسې عبادت دی چې د کمی علاقې والا موز پریدي مستقل طور سره جماعت ته نه راځي نو بادشاہ وقت به دغه مسلمانانو سره هم جهاد کوي مسلمانان دي خو جهاد به سره کوي چې تاسو ولې مستقل طور سره جماعت پرې خیره دي سره به کوي او بعض روایتو کې دومره سخت الفاظ راغلي لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد چې جماعت ته راتلی شي او جماعت ګاونډي وي او په کور کې مونځ کېږي وایي د ده مونځ نه کېږي یعنی مطلب دی د لاسه مونځ وکړلو د جماعت دومره اهتمام دی نو مونځ خو ډېر اهتمام دی او مونځ کې غفلت کول دا د منافق سړي علامت دی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى د منافق سړي ډېر علامات دي یو علامت دا دی چې مونځ به په سستۍ سره کوي یا مونځ له به په سستۍ سره راځي او کم انسان چې د ماسخوتن او د سحر مونځ جمع سره نشي کولی د کې د منافقت اثرات موجود وي خو دا هغه منافق نه وي کافر منافق دا مسلمان منافقي دې ته عملی منافق وي یعنی عمل د منافق په شان دی نور ایمان شته نو دا د منافقت علامت دی او د منافقت دویم علامت دا دی لا یذکرون الله الا قلیلا منافق سړی به ډېر ذکر نشي کولی چې کوم سړی ډېر ذکر کوي د منافقت نه وي منافق سړی ذکر نشي کولی که کوي نو ډېر کم به کوي نو الله رب العزت موږ او تاسو د منافقت نه خلاص کړي نو زموږ او تاسو څه مونځونه دي مشهوره واقعه تاسو ته پته ده موږ پکې خپل حسابونه کتابونه کوو و یو ځل امام مونځ کې غلط شو نو د مقتدیانو نه تپوس کولو چې لکه څو رکعاته مې وکړه ځکه امام سره هم ډېرې قیسې تړلي موږ هم پکې کله نه کله سوچونه کوو خو دا اکثر چې کوم دی مقتدیان اثرات په امام باندې کیږي تاسو ګورئ دلته زه بیان کوم تاسو لږ ګډ وډ کېږي خبرې شروع کړئ بیا بیان نه کیږي بعضو احادیثو هم دا کیږي چې د مقتدیانو اثرات په امام باندې کیږي نو امام ډیره خطرناکه زندگی ده خپل مونځ بیل وړي ستاسو مونځ بیل ځان پسې راکاږي د انجن د ډبې په شان
خپل ډبه م راکاږي یو دا وروسته ډبې م ځان پسې راکاږي. یو امام و هغه به مونځ تیز کو نو د محراب کې ځان ته شیشه لګولې لکه ګاډو کې چې شیشه لګېدلي نو بس وروسته به یې کتلم نه بس شیشه کې به یې سپونه برابرول وایي الله اکبر نو تیز تیز مونځ به یې کو. نو امام یو ځل مونځ کې غلط شو چې غلط شو څوک وایي 3 رکعاته وشو څوک وایي 4 رکعاته وشو. یو سړی وایي زه درته په قسم باندې وایم وایي چې 3 رکعاته وشو. وایي ظالم بچی قسم پې څنګه خورې؟ ویل امام صاحب زه تا پسې مونځ کوم ته ډېر خوږ مونځ کې او ډېر اوږد مونځ کې ایله پکې زما حساب کتاب ختم شي. نو زما 4 دکانونه دي چې د 3 دکانونو حساب کتاب مې وکړو نو نن پکې یو دکان پاتې شو نو زما د قسم چې یو رکعت پاتې دی. داسې مونځونه دي. خو بیا هم عزتمندو ذکریا رحمت الله علیه وایي هغه مونځ چې په چرلو کې راتاو کړي الله رب العزت او د مؤمن له په دې مخ باندې ورولي. بعضې مونځونه داسې الله رب العزت فرشتو په ذریعه باندې چرلو کې او په ګنده کپړو کې راتاو کې او په دې مخ باندې د مونځګزاري له واپس ورولي. خو ذکریا رحمت الله علیہ کی ایسی نماز نہ پڑھنے سے 1000 درجے بہتر ہے. د نه کولو نه دا مونځ چې په دې مخې درته ضروري دا 1000 درجې بهتر دی. نو مونځ نه دې پرېغوستل پکار عزتمند. امام حنیفه رحمت الله علیه یو ځل یو سړی رالی ویل جی ما یو ځای کې خزانه څه څیز مې پټ کړی دی په ځمکه کې خو هغه ځای رانه هېر دی. داسې څه وظیفه راله راکړه چې هغه وظیفه ووایم چې هغه ځای راته رایاد شي هغه څیز مې په کار دی او رانه هېر شوی دی. نو امام حنیفه امامان دا خو سپیشلیست ډاکټران دي هغوی ته پته ده چې اکثر خلک مونځونو کې سوچونه ډېر کوي. هغه ته وایي دا اسانه خبره ده مونځ شروع که نفل مونځ او په دې دوران کې به را پیدا شي. هغه وایي جي شارټ کټ وظیفه مې په کار ده. ویل نه شارټ کټ وظیفه نشته مونځ کې. هغه سره شو 2 رکعاته مونځ یې وکړو بیا 2 رکعاته وکړو او بس دا مونږ خو هغې کې حسابونه کتابونه کوو بس وروره په 6 رکعت کې ورته فوراً رایاد شو چې هغه څیز پلانې ځای کې پروت دی. بعض وایي دې کې شیطان سړي سره مدد کوي ځکه چې د مونځ کې نو په مونځ کې الله ته انسان ډیر نږدې وي. نو چې ته الله ته نږدې کېږي شیطان دله د دنیا کارونه کوي دا فلانې کار وکړه فلانې کار وکړه ګاک راغلی دی او اصلي د فلانې ځای کې پروت دی الله ته دې نږدېکت ته نه پرېږدي. نو داسې د سوچونو والا عزتمندو زموږ مونځونه دي. بعضې کسانو ته عزتمندو دا یو اهم مسله ده مونځ کې وسوسې راځي. د نن نه د مونځ مسایل شروع شو یو مسله به انشاءالله تفصیل سره تاسو ته بیانو چې زموږ د مونځ دا مسلې یو څو جمعو کې دا برابر شي او موږ ته د یو څیز په ثنا باندې په قیام باندې دغه رنګې په یو عمل باندې به پوره یو په یو بیان کوو چې هغه عمل پوره طریقې سره تاسو ته یاد شي. او هغه کسان چې بار ملکونو کې دي او هغوی سره عالمان نشته حافظان نشته چې هغوی د دې طور طریقې صحیح طریقې سره یاد کړي. نو بهرحال عزتمندو بعضې کسان وایي ما له مونځ کې وسوسې راځي. موږ ته آسان جواب ورکړو ته د شیطان منی بس الذي يوسوس في صدور الناس چې کوم انسان د شیطان منی بس هغه له وسوسې زیاتېږي. وسوسه هر چاله راځي مولا لم راځي. نبی علیہ السلام هم دا ذکر کو خو الله رب العزت به د هغوی حفاظت کو زمونږ دپاره هم ذکرونه راغلي خو وسوسه هر چاله راځي خو وسوسه زیاتول د هغه انسان چې د شیطان مني. مفتی ورته وایي هلکه ستا مونځ کېږي چې یو ځل دې اودس وکړلو که تا نه زیم اوچ پاتې وي ځکه وسوسې بیمارې ستا مونځ کېږي. دا وایي نه که نه جي ما له وسوسه راځي. نو چې د وسوسه راځي د شیطان مني د مفتی نه مني د عالم نه مني د پیغمبر نه مني او د شیطان مني. مفتی درته وایي مونځ دې کېږي او شیطان وایي نه کېږي ته بس بیا بډې راووایې بیا اودس شروع کړې خدایه پاکه مونځ دې شوی دی که نه وایي نه جي ما نو د شیطان نه دي منل پکار. کله په رکوع کې کله په اودس کې کله په نیت کې بعضې کسان نیت وخت کې چې کوم نیت مې کړی او نیت مې کوم نیت مې کړی او نیت مې کوم بس زړه کې دې راشي اراده بس دغه د نیت کافي دی. په خولې باندې 4 رکعته فرض مونځ کوم د غرمې الله اکبر که په زړه کې دې دا رال هم صحیح ده. نو د دې وجې نه خپل مونځ هم ګډوډ شي د نورو مونځ خوا نو سبا خو ټول وهمیان دي چې ته 30 مونځ کې نو شاته نور حاجیان چې کوم دی هغې هم کنځلې شروع کړي خدای دې دا غر کې زموږ مونځ یې نه ګډوډ. یو ځل یو ویل نیت مې کړی نیت مې کوم یو ورته ویل په خدای مې دې قسمي نه به رانه وکړي او نه دې کړی او موږ دې کوم دې تباه کړو او خدای دې تا غر کړي ته به یې نه وکړې او نه دې کړی او په موږ دې خراب کړو. نو دې وجې نه وسوسې نه دي کول پکار بس مونځ دې وکړلو. وسوسه د شیطان د طرف نه چې ته بیا دوباره مونځ کوې نو د شیطان منې. وسوسې د وجې نه انسان څه نه محرومه شي د فرض مونځ نه کله محرومه شي کله یې فرض مونځ قضا شي او کله چې کوم دی د جماعت د مونځ نه محرومه شي د جمع د مونځ نه
کله د اول وخت کې مونږ کول افضلی، یعنی هغه چې کوم اول وخت کې مستحب اول وخت کې دغه وخت نه محروم شي او د وسوسې شکار شي. نو د دې وجې نه عزتمندو چې کوم انسان د وسوسې نه ځان ساتي هغه له څو کارونه کول پکار دي. اول نمبر دا استنجا صحیح طریقې سره کوي. خو که استنجا کې د وسوسه راځي بیا تم ډیر وخت مالا بعضې کسان یو ډرام اوبه په هغې باندې لګوي، نو داسې نه دي کول پکار. اولو یو کس ما ته وویل عزتمندو هغه پوزې ته دومره اوبه اچوي چې پوزه کې دننه زخم پیدا شوی. داسې کوي. یو کس اولو د صدر نه رالی ما ته وایي چې ما خو د یو مولوي صاحب نه اورېدلي دي چې نوم کې به ګوتې ویږي فرض مونځ فرض غسل دی نه کېږي. نو هغه پکې دومره ګوتې وایي دا خو نرم نازک ځای دی، نو هغه نوم کله نه کله ځان له ویني کم چې اوبه به ورته ورسېدی ځکه خو سړي ته ښکاري نه که نه، او چې چا خېټه غټه وي هغه ته بیا بلکل نه ښکاري. نو څه به کوې پوره لانجې. نو دا خبره صحیح ده عزتمندو چې نوم کې ګوته وال پکار دي، خو دومره حده پورې نه، بس چې صرف ګوته دې پکې دننه کړه دغه کافي ده. او عزتمندو اوبه داسې څیز دی چې هر سوري ته زور کوي چې تا په سر ور واړولې چې کوم ځای کې سوری ویني هغه ورپسې ورځي. غم یې مه کوه، دې ټولو سورو ته دننه کېږي، که ته یې وې او که ته نه وې. تاسو ګورئ که نه غوږ کې موږ اوبه اچوو په غسل کې نه نه اچوو که نه غوږ څومره دننه سوری دی، خو چې کله راپاسېږو چې دننه غوږ کې ګوته ووو دننه غوږ هم لوند شوي، نو هغه سوري ته خو دې خامخا ورځي او ټولو سورو ته دې ورځي. غم مه کوه. نو ډېر نه بس هسې ګوته دې پکې کېغوستله لمده ګوته دې دننه کړه بس دا نوم لوند شو بس دا کافي ده. نو ډېرې وسوسې. نو استنجا صحیح طریقې سره کول پکار دي. او دس کې چې کوم انسان صحیح کوي د ده مونځ کې وسوسې ډېرې نه راځي. خو د دې مطلب دا نه دی چې د دریو ځلو ځین چې اودس کې د وسوسې هم به ډېر ځل اودسونه نه کوي، ځان سره کس ودروه بس هغه ته وشو یو څو ورځې داسې وکړه بس وشو. او دغه رنګ عزتمندو باتروم کې چې کوم انسان ډېر وخت تېروي دله وسوسې ډېرې راځي. کوم انسان چې د سترګو حفاظت نه کوي دله وسوسې ډېرې راځي. د دې سترګو مثال دا د کیمرې دی، دا تصویران وباسي او دماغو ته پاس کوي او زړه ته پاس کوي، نو هغه به زړه کې ګرځي. نو کوم انسان چې د سترګو حفاظت کوي دله به شکم ډېر نه راځي. او دارنګې عزتمندو د ده به حافظه هم ډېره مضبوطه وي، دماغ به ډېر مضبوط وي. تاسو ګورئ د دې ړندو کسانو حافظه څومره مضبوط وي، کوم کسان چې نابینا وي هغوی ته ټول قرآن په یادو باندې یادي، قرآن یې لیدلی هم نه یو ورته یادي. ولې هغوی سترګو حفاظت کېږي. نو بهرحال عزتمندو او د دې سره سره چې کوم دی د مونځ نه مخکې هم اعوذ بالله وایي یو ځل او د مونځ نه بعد هم اعوذ بالله وایي. کوم انسان چې اذان کوي یا اذان اوري صحیح طریقې سره دله هم شیطان ډېر نه راځي. کله چې شیطان د لره درځي اذان هم کولی شي. بعضو روایتو کې راځي چې کله اذان کېږي وایي شیطان داسې منډې وایي ټیزونه تیوځي، داسې منډې وایي. نو اذان کوئ کله نا کله کور کې اذان ځان سره اذان دا چې کوم دی د الله اکبر آواز کوي دې سره بدن شیطان تختی. بهرحال د مونځ نور مسائل یو عبادت برالو او هغه به تفصیل سره تاسو ته بیانو چې زمونږ او ستاسو مونځونه الله ټیک کړي. الله دې مونږ او تاسو له د علم او عمل توفیق راکړي. اذان وکړه خیر شي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله